أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سورة توبہ 60 نمبر آیات ہے. پدې 60 نمبر آیاتو کې د صدقې یعنی د زکات او د عشر چې کوم مصارف دي هغه ذکر کیږي چې زکات او عشر به چاته ورکړي. مخکې موږ دا ویلو چې صدقه چې کله په قرآن کې ذکر شي په دوه معنو سره یو معنا باندې راځي. کله به صدقه په معنا د عام خیرات سره راځي او کله په معنا د عشر او زکات سره راځي او کله به د عشر زکات او خیرات پر یا مراد کې دي چې په ځای باندې. بیا موږ دا ویلو چې امام قرطبي رحمه الله و چې قرآن کې کله صدقه ذکر شي مخکې وروسته داسې اشارات موجود نه وي نو هلته کې به زکات او عشر اخیستل کېږي. دې ځکه هم دقه ځګنې ده چې مخکې وروسته داسې اشارات نشته چې زکات او عشر نه علاوه بل شی واخیستل شي نو دې نه به زکات او عشر واخیستل شي. او په حدیث کې هم صدقه یا درېمې معنی لپاره هم استعمالېږي چې هغه مطلق نیکۍ په معنا هم راځي. لکه نبی علیه السلام فرمایي چې خپل رور سره مسلمان رور سره په روڼ تندي میلاوېدل صدقه ده یعنی نیکي ده. دغه شان ده کې یو مسلمان ته پاڼ ورپورته کول دا هم په صدقه کې راځي. دغه د صدقه په معنا د نیکۍ سره د درېمه معنا شو. اوس دې ځکه کې په معنا د زکات او د عشر سره دی دا خو اتفاقی مسله ده. صدقې ته صدقه ولې وایي؟ امام راغب رحمه الله چې کوم د قرآن مشهور عالم دی دی په خپل کتاب مفردات قرآن کې لیکي چې صدقه اصل کې د صداقت نه د رښتینوالۍ ته ویل کېږي. کوم سړی چې د الله تعالی په لار کې پیسې لګوي نو ګویا دا خپل ثبوت ښیي چې زه په خپله مسلمانۍ کې صادق یم رښتونه یم نو په دې اعتبار سره دې پیسو ته صدقه ویل کېږي. همدغه وجه چې کله د ایمان تقاضا باندې ور نه کړی شي د نمایش او د ریاکارۍ دپاره د دنیایي اغراضو دپاره استعمال شي نو بیا په صدقې په تعریف کې هم نه داخلېږي ثواب یې هم نه میلاویږي. دې ځکه کې به د آیات په ابتدا کې انما ټکی راغلی دی. انما په عربۍ په اصطلاح کې دې ته حصر ویلی کېږي چې یعنی د صدقې یعنی زکات د عشر خالص په دې وروستنو کسانو کې به خرج کېږي بل چا باندې به نه خرج کېږي. دا معنی ده دې ته حصر وایي. نو انما الصدقات یقینا زکات او عشر خالص للفقراء د پاره د غریبانو دي والمساکین د مسکینانو دي. نو لام چې کوم دی للفقراء کې چې کوم لام دی دا هم د اختصاص د پاره راځي چې خالص د دې خلکو د پاره دی. انما هم تاکید د حصر د پاره راځي چې خالص په دې خلکو کې شماره بل ځګن ته به ورکینه. دې نه دا مسله معلومه شوله چې زکات او عشر د دې اته مصارف چې دلته کې په دې آیات کې ذکر دي د دې نه بغیر بل چاته ورکول ناجایز دي او د زکات او عشر په ادا کېږي نه. دا مسله معلومه شوله. ځکه اولنۍ انما نه درستاني د لام کوم چې بل الفقراء موجود دي دغه نه معلومیږي. فقراء دا جمع د فقیر ده. فقیر هغه سړی ته ویل کېږي چې د هغې سره بالکل څه شی موجود نه وي مکمل غریبي. او مسکین ته هغه چاته ویل کېږي چې دغه سره څه نه څه موجود دي لیکن هغه نصاب ته نه رسېږي نصاب نه کمي. نو فقیر او مسکین دا دواړه د صدقې په باب کې دې ته زکات او عشر یو شان کې میلاوېدی شي ورکړل کېدی شي جایز دی ورته. ګویا چې په فقیر او مسکین کې ډېر معمولي فرق موجود دی. فقیر هغه سړی چې بالکل ورسره څه نشته او مسکین هغه سړی چې هغې سره لږ ونته کې مال موجود دی لیکن هغه نصاب ته نه رسېږي نو دا هم په فقیر کې شمار شو. نصاب څه شی دی؟ نصاب چې کوم دی په سرو زرو کې 1.5 تولې سونه ده په سپینو زرو کې 52.5 تولې دي او یا د 52 تولو د سپینو زرو قیمت چې د چا سره ورسره نو هغه دغه ټول نصاب شو. دې نه چې ښکته دا نصاب نه دی په نصاب کې نه راځي په دې کس باندې بیا زکات نه راځي. یو زکات یو عشر ځان نشي زکات ځان نشي. عشر د ځمکې نه چې کوم سره وزي د هغې لسمه حصه ورکول دا عشر او زکات دا کله سوریختمه لکه په پیسو کې
او کله په یو ترتیب دا بس ورختمه کې راځي په مال کې په سارو کې راځي په نورو هغه پیسې چې کم باندې کال تیر شي په سونا کې راځي په سپینو زرو کې راځي تجارت په سامان کې ورختمه سره راځي نو ګویا زکات ورختمه ده او عشر لسمه خو فقیر او مسکین ته دوه ته زکات او عشر ملاوي دي شي د خلک مستحق دي بیا په باب د میراث کې مسکین او فقیر کې فرق شته که سړی وصیت کړي او زما دومره مال به فقیر ته ملاويږي نو هغه له دې سړی پیدا کوي چې څه مسله نه کاغذ سره لګون ته کې مال و دغه فقیر نه بلکې مسکین شمارل کېږي دا ځکه به د وصیت باندې عمل نه شي لیکن د زکات په باب کې د دوه یو شان شماريږي والعاملین علیها هغه کسان چې عمل کوي په دې زکات باندې یعنی کم کسان چې زکات راغونډي او حکومت بیت المال ته حواله کوي دغه کسان ته به امر کړی دا مسله لګه تحقیقي دا ذریعہ بحث اول دا د خلک سوق د بس سوق راغونډي تاسو به سوق چرته پیدا کیږي زمونږ د وطنونو مطابق دا خبر ناشنا معلومیږي نو دې باندې ځان په یو لمخ یو څو خبرې ضروری دي اسلامی حکومت او کم چې د مسلمانانو شرعي حکومت برای نام نه چې کم په اسلامي اصول باندې ولاړ حکومت دغه حکومت ذمہواری ده چې زکات عشر او سرسایره غونډور د لپاره بر دوی سره یو شرعي اداره ور سره دا غسر بلوی علماء چې هغه د مسایل باندې پویږي هغه رهبری کوي او دا پیسې بر غونډول کېږي بیت المال ته بچول کېږي د دې بزان یو بیت المال یو پند وي خزانه وي او دغه زګر نه خالص په دې اته مصارف باندې بخرج کیږي چې کوم د قران ذکر کړی دي د دې نه علاوه بل چاته نه ورکړل کیږي هغه منورو سمنګ باس کوي چې یاره د مړو د پاره به کفنونه اخیستل جماعتونو کې لګول سړکونو په جوړول په خول پولونو په جوړول په خول شرعاً د زکاتونو په پیسو باندې ناجایز دي دا نشي کېدل کاجرانو ته ورکول د دې ناجایز دغه نشي کېدل نو د دې لپاره په اداره یو دغه اداره به د پیسې راغونډي دغه زکات به راغونډي عشر به راغونډي لکه څنګه چې معاذ بن جبل رضی الله عنه نبی عليه السلام زمانه کې یمن کې دغه مقرر کړی شو او داسې نور صحابه احوال مشهور دي لیکن دې سوال ته راځو چې کړه د عاملین چې کم دي کم چې پیسې راغونډي زکات راغونډي عشر راغونډي کدا غریبانان واقعي غریبانان مسکین او فقیر کې داخلي نو بیا خو فقیر او مسکین مخکې ذکر شوی دی د باسه ضرورت نه او کدا عاملین مالدار ینو به حکم صد عاملین ته بس شي ملاویږي د بسنګ حساب کیږي د صحابه کرامو سیرت چې کله مطالعه کې داغین اندازه لګي چې نبی عليه السلام په زمانه کې د زکات باندې عاملین چې کم مقرر شي هغه عاملین ډیر زیات مالدار خلک او چت خلک هغه ته ټیک پیسې ملاوي تنخواه ملاوي دله دینه معلومه شوله چې عاملین د زکات ته تنخواه ملاويږي بل سنه او دغه تنخواه به د زکات د فند نه ورکړل کیږي دا مسله شو اگر که دا دومره مالدار چې د نصاب نه بری زکات پې نه کیږي لیکن په تور د تنخواه باندې به د پیسې ملاويږي بیا اوس دې ځکه ته دې کې لږ بحث دی ځکه علماء دې کې شرط لګولې ده چې تنخواه به د عامل ته څومره ملاويږي څومره مقدار باندې اندازې سره نو چې غون خزانه چې تر زکات راواخلي غون فند زکات بزان لفند یا فند کې بدن جمع کیږي دغه پیسې چې تر راواخلي عاملین د زکات وش ماره چې عاملین د زکات نه چې من کم نارمل تنخواه ورکو نو موږ څومره تنخواګان چې تقسیم کو د زکات د فند نه باقي زموږ سره څومره پاتې کیږي نیمه پاتې کیږي کنه پاتې کیږي یعنی زکات د فند چې په عاملینو موږ خرچه کوو دغه عاملینو باندې خرچه څومره راځي د زکات د فند به آیا نیمه پاتې کیږي د نیمه ډېری پاتې کیږي کمی پاتې کیږي زکات په فند کې دا شرط علماء لګولې دي چې کله عاملینو تنخواګانې د نیمه خزانه نه زیات دي نیم فند نه سیوا کې دي نو بیا به دغه کسانو بیا تنخواګانې کمول شي یا به د بل فند د بل مد نه تنخواګانې ورکول شي لیکن زکات فند به د نیمایي نه زیات په عاملینو نه خرج کړي نیمایي پورې خرج کول چې دغه نه زیات نشي خرج کولای چې کله نیمایي ته ورسېد نو بس دغه نه بعد بیا اسلامي حکومت ته اجازه نشته ده چې نور امر واخلي د عاملینو باندې ولګي او په خزانه کې درېمه حصہ پاتې شي یا دغه نه لګي پاتې شي دا شرط پکې لازمي دی خدا مسائل اوس په جاندل ډېر عجیب ناشنا ذکر دي داسې نظامونه په دنیا کې ډېر کم بلکې نه دي موجود دویمه خبره دا ده چې دغه عاملین چې کوم پیسې راغونډي کی او پاند کې واچ دا غینه بعد به د پیسې به کم خلکو خرج کیږي دغه باس سره کو باخر سر کی
لیکن دویم ټکی ذکر شو والمؤلفه قلوبهم هغه خلق چې هغه زړونه مایلی اسلام ته. مؤلفه قلوب چاته ویل کیږي؟ مؤلف هغه چاته ویل کیږي چې هغه د اسلام ته د ملګ متکي مایل لیکن په اسلام کې داخل یو کنه. دا سوال دی دغه کې د ځینې علماو تحقیق دا دی چې مؤلفه قلوب هغه خلق چې هغه اسلام ته مایل وو لیکن مسلمانان شوي نه، یا په خپل باندې دغه خلک چې کوم دي مسلمانان وو لیکن په اسلام باندې کلک نه، یا په اسلام باندې په خپل باندې کلک ته د قوم رهبران مو لیکن د هغه قومونه مسلمانان نو هغه ته زکات ورکړل کېدو چې په خپل قوم باندې خرج کړي د اسلام نه متاثر شي. کداغه تعریف د مؤلفه قلوب واخیستل شي کم چې علماء نقل کړي دي نو بیا به حاصل لدی دا شي چې د عمر فاروق رضی الله عنه د زمانه نه راوخل دی دا حکم منسوخ شوی دی او دغه حکم دغه نورست اچ هم مؤلفه قلوب ته پیسې نه دی ورکړي ځکه اسلام قوي شو، اسلام غلبه بیا مونده په دلایل سره، په قوت سره، په حکومت سره، په عسکریت سره بیا د محتاج نه چې کافرانو ته هم زکات ورکړي شي. دا ځینې علماء راي لیکن بده کې چې امام قرطبي رحمه الله ابن کثیر کم تحقیق کړي دغه داسې دی. ابن کثیر بیا د ابن تفسیر قرطبي د خلکو نمونه او احوال هم لیکلي دي چې کم خلک په دغه زمانه کې مؤلفه قلوب وو هغه یو شمارل دي هغه ټول ذکر کړي دي چې د مسلمانانو د کافرانو نو په دې وجه موږ په دې عقیده باندې چې کم خلک مؤلفه قلوب دي یعنی اسلام ته مایل دي، په اسلام کې کلک نه دي او غریب دي، بهشکه مستحق دي. اگر کلک نه دي خو مسلمان دي نو موږ اهل سنت والجماعت په دې عقیده باندې چې کافرانو د زکات ورکول شرعاً ناجایز دي. کوم مؤلفه قلوب غریبانانی نو دغه مستحق دي او ظاهر باندې اسلام اظهار کله سب دغه کول مقصود دي. ټیک ته صحیح ده، بیا هدایت منسوخ هم نه دي، په خپل ځای باندې وسم قائم دي. او کړه دې مراد کافران شي چې کافران دي سره مسلمانانو سره دغه وته کې همدردی ده نو بیا باندې دغه علما باندې دا ټکي د آیات منسوخ کیږي چې مؤلفه قلوب ته زکات نه ملويږي. دې ځکه کې یو سوال دا دی چې په مسلم شریف کې داسې روایت شته چې نبی عليه السلام کافرانو ته هم د صدقو د مال نه ورکړ. دلته موږ ویل چې د اهل سنت والجماعت عقیده د کافرانو ته زکات نه ملويږي. نو دا هغه تحقیق هم دغه دی چې دغه ته چې نبی عليه السلام کوم مال کافرانو ته ورکړو دا زکات مال نه بلکې دغه مالی فیو او دغه شان د کې د غنیمتونو د مال نه ورکړي دي. نو دغه صدقې په ټکه سره سو غلطي کې نشي کېدای په زکات ورکړي. موږ مخکې ویل چې صدقې ډېر معنی شته دي. بیا اوس دا خبره ده د دې دوه تحقیقاتو نه چې کله عاملین د تنخواګانې ورکړي د زکات نه د بر زکات د پند د نیمایي نه ناړي یا به تنخواګانې کمې یا به د بل مدنه ورکړي. دغه شان د کافرانو ته بیت المال نه پیسې میلاو شي او دغه پیسې د زکات نه وي. نو اوس دې ځکه کې اهم خبره دا شوله چې د مستقم چې اسلامي حکومت د اسلامي حکومت سره به تقریبا 3 مدونه ور سره وي چې څنګه په اصطلاح کې هغه ته پند ویل کېږي. 3 مدونو کې به دا پیسې جمع کوي په جدا جدا طریقو باندې. زګه د هغه مصارفو کې بیا پرخته مصارفو کې بحث دی چې اسلامي حکومت په دې کې خطا نشي گمراه نشي او د خلکو مالونو عبادتونو کې خلل پیدا نشي. اسلامي حکومت په یو بیت المال به ردی لپاره جوړ کړی چې باقي به خالص غنیمتونو مال پروت. غنیمت چې کله مسلمانان د کفارو سره جنگونه وکړي دا غي نه کم څه حاصل کی 3 حصے مال به په مجاهدینو تقسیمېږي، یو حصہ بیت المال ته چول کېږي، دې ته خمس ویل کېږي. نو دغه خمس لپاره بزان له بیت المال بزان له ذکی په پروت. دویم چې کوم دی دویم نمبر چې کم خلک خزانی راو باسي معدنیات راو باسي شرعي حکم دا چې د معدنیات او د خزانو د رئیسترو 15 حصہ اسلامي حکومت بیت المال ته حواله کیږي لازمي. نو دغه د ریکاز او د معدنیات والا پیسې به هم په دغه بیت المال کې جمع کړي شي. دریم نمبر چې کوم دی دا دویم مت شي دا به د غنیمتونو په کې جمع شي. دویم مت چې کوم دی د اسلامي حکومت سره اوبه د خالص زکات او د غشر نه جوړي او دغه شان د کې سلورم مت به د کافرانو نه د هغه پیسو مت کې به جوړي چې کم د کافرانو نه مسلمانان ټیکس واخلي، د ځمکې خیرات ته واخلي،
مصالحانه انداز باندې چې کوم د دوی سره صلح شوي په رضا باندې مسلمانانو ته ورکړی د هغې دپاره به ځان له مد جوړ شي. نو اسلامي حکومت به څلور بیت المال ساتي. یو د خمس والا مد، دویم چې کوم دی د کافرانو د اخیستل شوو خراجو د ټکسونو مد، زکات او د عشر مد، او دغه شان د کې د خزانو او د معدنیاتو چې کوم پنځمه حصه د هغې مد، دا به جدا جدا جوړ کړی شي. نو هغې نه وروسته به دوی داسې کار کوي چې کافرانو باندې کله خرچه کوي نو زکات د پړ نه به نه کوي، بلکې د نورو مدونو نه دی کوي، او دا ورله جایز دی. دا د اسلامي حکومت ذمهواري ده. نو دې ځکه نه پورې وفي الرقاب پورې دا مسله دغه ځای پورې حل شو. وفي الرقاب او په آزادولو د غلامانو کې که ستاسو خیال کړی نو د اول سر نه اعلان ذکر کړی دی چې للفقراء، او دغه للفقراء چلېدلی دی والمؤلفة قلوبهم پورې دغه لام کار ورکړی دی، لیکن دین اخوی د پی ټکی استعمال کړو. دې کې اشاره دی خبرې ته ده چې د اولني څلور چې فقیران مسکینان دي عاملین دي او مؤلفة قلوب دي دا خلک د صدقو مستحق دي، دا ټکی ثابت شو. لیکن د هغې نه وروسته هغې دپاره حرب بدل کړو او بیا هغې نه وروسته وایي چې وفي الرقاب په آزادولو د غلامانو کې فی چې کوم دی دلته کې حرب بدل شو او معنی اگر چې زړه ده، لیکن د دې فی چې کوم دی دا د ظرفیت دپاره استعمالېږي، یو شی راوالي په بل شي کې کیږي. نو د حرب بدلولو کې امام کشاف رحمه الله لیکي په تفسیر کشاف کې دا مشهور مفسر دی، اگر چې بزدنی اقوالو کې دا معتزله او تمایل، لیکن په دې خبره باندې اتفاق ده چې مفسر دی په قرآن باندې پوهېږي، اگر چې کوم مسلې زموږ سره اختلافي دی په خپل ځای باندې دی. دی وایي چې د فی ټکی چې استعمال کوي نو وایي دې کې اشاره دی خبرې ته ده چې دا وروستني د مخکیني څلور هم ډېر مستحق د زکات دي، لیکن دا وروستني چې کوم ذکر کېږي دا د ټولو نه زیات مستحق دي. نو هغې کې اولنی وفي الرقاب دی. رقاب دا جمع د رقبې ده، رقبه سټ ته وایي. دلته کې کنایتن د دین مراد غلام دی، هغه غلام چې هغه د بل مالکی او د بل اختیارمن دی، د خپل سټ مالک نه چې خپل کار ځان په خپل باندې وکړي، بل په اختیار کې ژوند تېروي. د غلامۍ رواج د دویم جنګ عظیم نه وروسته ختم شوی دی او په دې باندې بین الاقوامي صلح لیکلی شوی و، د هغې نه وجې نه د غلامۍ رواج نشته، څوک یې په دې زمانه کې خاص نه پېژني. لیکن په اسلامي اصطلاحاتو کې غلام او وینځه دا هغه څیزونه دي چې کله مسلمانان د کافرانو سره جنګ وکړي او د کافرانو کم خلک ونیسي غلامان کړي قیدیان کړي، ګویا دا د قیدیانو یو قسم دی، د یو به قیدیان دي. نو د هغې زنانه چې هغې ته وینځي وایي د هغې نارینهو ته غلامان. دا مخکینی زمانه کې چې کله راوستلی شو اسلامي امیر بیت المال ته به حواله کړی شو او بیا اسلامي امیر به د شریعت موافق دا به خلکو باندې تقسیم کړو. نو دا غلامان به خلکو بوتل خپلو کورونو ته ځان له ساتل. شریعت د هغې دپاره داسې حکم ښودلی وی چې څنګه کپړې ځان له غوندې داسې په غلام باندې غوندې څنګه ځان له خوري داسې په غلام باندې خوري او تاسو سره به ژوند تېروي. د هغې فایده به دا وه چې دا غلام به په اسلامي معاشرې ته داخل شو، د اسلام او د مسلمانۍ نه به متاثره شو. په هغه وخت کې مسلماني صحیح وه، په دې لیول باندې دو نمبري مسلماني نه وه، ځکه چې اوس د مسلمان او کافر منځ کې فرق کول ډېر ګران شوي دي. نو چې کله به دغه مجاهدینو کورونو ته راغله، مجاهدینو به نیولي و جنګ کې، او مجاهدین خامخا د هغوی اخلاق هر څه خو اسلامي لیول باندې ټیک ټاکي، نو دا سړی به خود د اسلام نه متاثره شو او ایسته به مسلمان شو. د دې رواج څو فایدې، یو فایدې دا وه چې دې انسان ته به ټیک خوراک کپړې میلاوي دي، په کولا او پیزا کې به ګرځېده، او دویم د اسلام نه متاثره شو. نو غلامانو تاریخونه چې سړی مطالعه کړي نو ډېر لوی خلک به جوړ شوي د اسلام دپاره غټې غټې قربانۍ کړي دي. دغه شان زنانه به کورونو کې ساتلی کېدلې، بیا مسلمانان شو. بیا شریعت د هغې د ازادولو دپاره ډېر فضایل هم ذکر کړي دي، د ازادولو ډېرې طریقې هم دي چې دا به ازادېږي، ازادولی کېږي به، چا باندې کفاره راشي، فدیه راشي، دا به یې ازادوي. نو بیا به آزاد به کړی شو. کله به داسې وشو د کافرانو سره به تبادله کړی شو، د مسلمانانو چې کوم قیدیان به کافرانو لاسونه تري وو هغه به تبادله شو، دوی به غلامان دا کسان ورکړو، هغې به دوی له مسلمانان ورکړو. هلته به چې کوم مسلمان د کافرانو ته تللی و نو هغه هم دغه شان کورونه کې ساتلی کېدو. نو مسلمان به محنت کو خپل دعوت په چلاو، خلکو د مسلمانۍ هغه ترجماني کوله چې تاسو د اسلام خلاف څومره بدګمانه اسلام داسې نه دی. نو دا یو بهترینه فضا وه. لیکن بیا به دویم جنګ عظیم نه وروسته کافرانو
مسلمانانو کې داسې کمزوري محسوس کړي د حکمرانانو کې موحده وسره ولي کله اجداري واج ختمو دا ولي دا ول حقوق بشر خلاف په دې کې د بشر د حقوقو خلاف ورزي ویل کیږي هغه د نورسته دا نظام ختم شو او چې ختم شنو تاسو دا خبري اوري چې وس اق خلک چې کم جنگونو کې ونیول شي یا د جنگونو په الزام کې ونیول شي نو د کورونو په ځای باندې پنجرو کې پراته دي کپڑے نه لري او چې کپڑے د څه شي غوستلای چې کمیس او پرتو کې یو شانت کی چې او د سماته کې نه غون شي چې گزاره لنه یو د سماته نشي کولای دا سه بس سختۍ سره دغه شان پسپو باندې خړول د بجلی شاټونو ورکول تور تیارو کې بندول د ظلم او د وحشت قصې به تاسو اوریدلی اوس دغه ظلم ته څوک د حقوق بشر خلاف نه وجدار انسانیت خلاف او د انسان دومره سپکاوی ګستاخی چرته نه ده پکار داسې خلک نشته چې دغه ظلم आवाज بیا خلاف بیا आवाज وکړي خو په هر حال باندې دغه غلامان په الحال په دنیا کې تاسو ته نظر ناراضي قیدیان قیم مقام وایا دې ځکه چې دا مسله د زکات باس روان دي نو غلامان پیاسه ولي اوس کم قسم غلامان په دې کې د امام ابو حنیفه رحمه الله او د ډیرو علماو رائے ده چې د غلامانو قسمونه دي هغه غلام په دې معنی آزادې چې کم غلام سره مالک د خبره کړي چې دومره پیسې مال راکړه ته زمانه آزادې باغې اوس لیکلي کړي دې ته مکاتب ویل کېږي د فقې په اصطلاح کې نو دې غلام سره تعاون زکات پیسې ولا ورکا چې هغه مالک ته پیسې ورکي او ځان آزاد کې آزاد ژوند اختیار کړي دا مسله خو دې ته پوری اتفاق شو اوس هغه غلامان چې مالک وسایي څه خبره نه کړي دا زده ولو او سړی دا غلام په نقد پیسو اخلي وزادي او مالک نه دی ویل چې دومره پیسې وګټه زبر آزاد کړم د سینې دی ویل خو ته اخلي آزادي یا مالک ته پیسې ورکړي چې دونه پیسې واخله د غلامان غوړن پرې دا هغه سره راضي کیږي نو دا کار د امام ابو حنیفه رحم الله په نسبت جایز نه دی جایز نه څه مطلب یعنی زکات پیسې په دې مات کې نه لګي دې مات کې نوري پیسې ولګو خه کار دی ثواب کار دی بهترین کار دی لیکن زکات پیسې به کې مور کوا ولی مور کوا زکه مور کوا چې زکات په مات کې زکات چاته ورکې نو هغه د پیسو مالک جوړي مالک جوړول ضروری دي او دا شرط د قران نه ثابت دی چې واقع مستورات او اتو الزکات زکات ورکي او زکات ورکول ته ویل کېږي چې هغه مالک چې مالک کړي دنه نو زکات چاته ورکو او د دې کې چې کړه تر غلام مالک ته پیسې ورکړي ته پیسې والا غلامان کون پرې دا نو دغه پیسو مالک سو ورته د غلامانو مالک او غلامانو مالک په خپل باندې مالدار دي دا بل سره مالک هغه غلام چې کوم آزاد شوغه ته پیدا وته لیکن هغه مالک نشو نو امام ابو حنیفه رحمه الله دا غسر ډیر مجتهدین په دې مسله باندې متفق دي چې د عمل کول شرعاً جایز نه دي دغه شان د دا مسله په زکات کې تملیک شرط سره به مالک جوړي ته یو نابالغ کچې ماشوم ته زکات ورکړي اگر چې ماشوم په خپل باندې غریب دی مستحق د مرستې ته انتهایی ضرورت شته لیکن نابالغ ماشوم د مال مالک نه ګرځيږي شرعاً بالغ مالک ګرځي دغه زکات دې ځکه ادا نشي دغه کې د څه وکړ نوري پیسې وته ورکړه خیراتي پیسې وته ورکړه زکات هغه نور یا یو سړی منډه او لاوارث څوک دی یا غریب دی او دغه کس څوک شته نه چې پیسې ورکړي او دغه لپاره کفن واخلي قبر دړي په واخلي او ته زکات پیسې را سړی زبې کفن اخلم دی مړی دا نو دا کار ته نشي کولای ولی ځکه په زکات کې بسړی مالک جوړي او مړی خو مالکیږي د پیسو نه چې ته ورکړي او ته چې ځان کفن واخلي کفن نه وړي مړی ته چې هوندا توار دستا شو نه مالکیږي نه مړی نو کفن پی نه کیږي دغه شان د جماعتونه په جوړول مدرسو بلډینګان په جوړول یتیمخانه په جوړول دا ټول د خیر کارونه دي ښه کارونه دي ثواب کارونه دي لیکن زکات پیسې بده کې ته نشي ورکول ځکه چې په دې کې یو غربت شرط دی او دویم دغه سړی مالک ګرځول شرط دی او دې طریقو باندې دا مالک کیږي نه نو رقاب کې هغه غلام موږ واخلو چې کم مکاتبي مالک وسره خبره کړي چې دونه پیسو نه بعد په زمانه آزادي نو دا د یو حد پورې د آزاد دي ځکه لیکل وسره شوی دي او چې دا نیم آزاد دي د پیسو مالک جوړې دي نو دې کې په پیسې ورکړي والغارمین او هغه خلک چې قرضداري قرضدارو کې قسمونه ځنې قرضداري د سې دي چې هغه قرضداري دي لیکن هغه سره دونه پیسې شته چې خپل قرض ورکول شي د خلکو ته پیسې نه ورکړي زکات پیسې نه ورکړي اسلام بیت المال به خلکو ته پیسې نه ورکړي دویم قسم قرضداري هغه دي چې هغه سره قرضداري هم دي او غریبانان هم دي په خپل باندې پیسې نشي ډکولای په اتفاق باندې دا خو جایز دي ځنې قرضداري داسې دي چې هغه خاص صاحب نصاب هم دي مالدار دي په مالداري کې شمار دي لیکن قرض به دومره زیات راغلی دی چې د قرض د خپل پیسو نه پوره کولای نشي لکه یو سړی د باغې باندې 10,000 قرض دی خو د سړي سره په خپل باندې 50,000 روپۍ لور سره دي نو 50,000 روپۍ سړی اوس چې کوم دی صحه په قرض ورکړي لیکن ټول نشي ورکولای نو دې سره مرسته کول ضروری دي خو بده کې د فقها یو شرط ضروری دی
هغه دا چې د کم غارم قرضدار چې دی نو دې قرضدار احوال تمام ګوري چې دا قرض په څه کې کړی دی. آیا په جایز کارونو کې دا خساره شوی دی، بیماری پر راغلی دا یا بل حادثه پر راغلی، که په ناجایز کارونو کې دا خساره شوی دی. نو که په ناجایز کارونو کې د خساره شي او د پیسې نه ورکړي، سړی د شراب ټرک را بار کړی د ټول نسکور شو، ټول شراب توی شو او خساره شو. دغه شان د کې په ناجایز روزګار شروع کړی د بل طریقه باندې سود دی، بل شي دی، بل شي د چاته پیسې وتښتولې ارسل لاړه ضبط شو. نو په دې طریقو کې چې څوک ډوب شوی د خلکو ته د زکات پیسې نه ورکړي، نور ورلا ورکه مرسته وسره وکړي خیر دی، لیکن زکات پیسې د قرضدار له مور کوه دا شرط فقهاو لګولې د مفسرین نقل کړی دی. وفي سبيل الله وبلار د الله تعالی کې سبيل الله تعالی سبيل الله د الله تعالی لاره، سبيل الله ته وي او الله جو الله شو د الله لاره. د الله تعالی نه مراد هغه خلق دي چې کم خلق په خپل باندې غریبانان هم دي او دین د پاره کار کوي، یعنی عبادت له کار کوي، دین ترقی د پاره کار کوي، نو دې خلکو له ورکول ډبل اجر دی. نو بده وجه باندې دا پیټه کې به دوباره ډبل لاوړ او پر رقاب سره ذکر کړو، غاریمین سره ذکر نکړو او بیا د فی سبیل الله سره بیا راوړو تاکید د پاره چې دا فی سبیل الله خلک یې ډیر زیات مستحق دي او دای بیخي اصلي خلک دي چې ډیر اجر پدې کې دي چې سړی غریب هم دی او سړی دین د پاره کار کوي، بدغه هر کې دغه دین د پاره چې کار کوي نو وسی نه کوي بیا پساویږي. مثال په تور معنی یو سړی دی مالی لحاظ باندې غریب دی او علم حاصلای دی، غریب سره د کرای درک لګي او نو سره د کتابونو درک لګي او نه الته د خرچو او د پیسو نو ورکول وسی کیږي. نو اوس دا سړی خو د غربت د وجه نه مخکې مستحق، لیکن چې کله د دین د علم د پاره راوتل دی، علم حاصلول فرض کفایي دی، ټول علم حاصلول فرض کفایي دی، نو بده دی وجه باندې خو یعنی عبادت شو. اوس دې سړی سره مرسته دار دوه وجونه مستحق د مرسته دی، نو دې سره مرسته کول زیات اهمیت لري. پدې کې چې کم دی هغه خلک چې کم جهاد ته تللی دي الته غریبانان شوي دي، یعنی کور کې مال کشتره کو نشته، خو جهاد په میدان کې د سره خلکو سره پیسې نشته، مقابله په دوران کې سره وسایل نشته دي. دغه شان کم خلک چې کم دی حج ته راوتلي دي، خو د حج په دراوتلو په ټیم کې دوی سره بیا پوره وس نه کېږي چې ځان حرمینو ته ورسوي واپس پکې راشي یا د پیسې ورکې دي یا سره پوره کېږي نه. نو دا خلک هم غریبانان په دې ټیم کې هم د عبادتو کې لګیا دي، باقي کې مرسته شوله، نو دا خلک زیات مستحق دي. دې ځکه کې معرفت القرآن یو تحقیق ذکر کړی دی چې فی سبیل الله تعریف دا ده چې یو سړی غریب دی او دین د پاره کار کوي، دای تعریف دی. اوس وای ډېر خلک چې کم دی نو د سرسری ترجمې د وجنه د خطای سره مخامخ کیږي او داغي خیال دای چې کني فی سبیل الله ته ویل کیږي چې کم د نیکی کاری نو باغی کې ولګوي د سیمانه ده. معرفت القرآن وای دا خبر د یخ نه غلطه ده، هر نیکی کار کې پیسې لګول زکات پیسې ورکول دا ټیک کار نه ده. دې کې یو روایت چې کم دی هغه د نبی علیہ السلام نه یو صحابي نقل کوي. دا صحابي وایي چې کله زلاړم حارث ابن زیاد نوم دی الصدائی، وایي د نبی علیہ السلام سره ملاقات وشو، د ټیک ما اسلام قبول کړی نو چې ما وکتل نو نبی علیہ السلام خلق مسلح کاو او د یو جنگ د پاره لګو. ما غری ته پوښتنه وکړه د مجاهدین کوم طرف روان دي، نو چرته ویل ستا په قبیله باندې حمله ده. وای ما نبی علیہ السلام ته تاسو کې زما په قبیله باندې حمله کوي چې او بالکل ستا په قبیله باندې حمله کوي. ما ورته ویل چې ولې ول چې اسلام نه قبول کړي وسه پوري. دا حارث ابن زیاد الصدائی وای ما ورته نبی علیہ السلام ته ویل چې تا د لخر ملګا زه د خپل قوم ذمہوار يم، هغه زما اره خبره اوري او زه ورته خط ولیکم ټول مسلمانان چې دې ځګن ته حاضر شي چې د اسلام صح کام د ټول ته بیان کړه به مني. نبی علیہ السلام دې خبره سره خاموش اول ټیک شو. دغه مجاهدین په دې ټیم کې ونه لګل او خط درې مقرر کړه د خط ولیکل شو او ولیکل شو. خط لګل سره سم ټول قبیله حاضر شو او مسلمانان شو، اسلام قبول. نبی علیہ السلام ډېر خوشاله شو او ورته ویل چې بس ته قوم کې واحد سردار ما ولیدلې چې خلک په نره باندې خبر اوري یو خبر استارت کوي نه. وای دینه بعد زمانه قبیله رخصت وزل ایثار یما چې یو کس راغی ته پوسې کاو ستپوس یو وکوي ما هغه تپوس و نه ورېدو، خو نبی علیہ السلام ته دسی ویلو چې د زکات مصارف چې کم دي نو بده کې الله تعالی هیڅ یو پیغمبر له هم اختیار ورکړی نه دی چې ته چاله ورکې نه ورکې. لہذا زبستا ته وګورم کته په اتو مصارف کو چې کم قرآن ذکر کړی د جدي له ورکې په دې کې ته شامل وي یا مسکین وي غریب وي عامل وي دغه شاند کې مؤلفه قلوب وي غارم وي په سبیل الله وي ابن سبیل وي نو ټیک کده سینې ته زمال درکولې نشي. نو دا روایت صریح دلیل چې هر نکی په کار کې پیسې لګول د زکات پیسې لګول دا ټیک عمل نه دی.
نور پکې ولګوه خو زکات هغه دې بچ کړه لکه جمعه جوړول لوی اجر لري غټ ثواب یې شته خو زکات پیسې پکې مه لګوه نو هغه مولوی قرآن ذکر کړی دی چې ډېر خلک په دې لاره کې زکات پیسې راوالي او په داسې پلایي کارونو کې لګوي چې هغه پلایي کارونو کې شرعاً د زکات پیسې لګول د اصول مطابق جایز نه قبليږي نه لکه مثال په تور باندې یو ځای کې روډ پې وباسي پول پې جوړ کړي خلکو له کویې وباسي مشترکه کویې بې عام وقف کړي د چا ملکیت نه عام شي دغه شان د کې داسې پلایي ادارو ته حواله کړي چې پلایي ادارو دا پیسې والي په غریبانو خرج کړي زکات پیسې درویلې وایي په دې ټولو صورتونو کې دغه زکات مسله حل نشو تر دې حد پورې چې کله د زکات د اخیستلو دپاره د مدارسو یو مشر راشي هغه مشر چې په خپله باندې غریب نه دی بلکې د زکات اخیستلو هغه دپاره جایز نه دی صاحب نصاب دی او تی دې کس ته پیسې حواله کې وغې ویسي تر هغې پورې به ستا زکات ورکړی نه شمارېږي تر څو پورې چې هغه پیسې وړي نه هلته کې خرج کړي نه او د دې نه مخکې به داسې وي لکه داسې چې په خپله باندې خپل زکات مال پروت وي داسې اندازه به وي نو په دې وجه باندې چې کله اسلامي حکومت نه وي د عام پلاهي ادارو رهبران چې ستا پیسې ویسي تر څو پورې چې به غریبانان یې خرج کړي نه ستا غاړه فارغه نه ده او تا ذمه ازاده نه ده په خلاف د عاملینو کې چې کم باره تېر شو چې عاملین کم حکومتي خلک راشي اسلامي حکومت ټاکلې اداره راشي او ته پیسې حواله کړي نو دا بیخي ستا پیسې د دغه ځای نه ادا شوې اخوا که به چا باندې خرج کېږي دغه ذمهواره ستا په سر باندې پاتې نه ده دې دواړو مسلو کې کافي فرق دی فرق یې داسې دی چې اصل کې د زکات راغونډولو خطاب د نبی علیه السلام ته د جتې راغونډ کړه او ته دا کار وکړه یا د هغې نه بعد د نبی علیه السلام نه وروسته اسلامي حکمران د دې ذمهوار دی چې د غریبانو مال به راغونډوي زکات او عشر به راغونډوي بادشاه خو دې ته رسېدی نه شي دی به خامخا ځان لپاره یو نایب یو کس وټاکي به نایب شي داسې حکمن به د حکمران نایب مقرر شي بیا د حکمران د نایب حکم د حکمران حکمي نو دغه عامل د حکومت چې راځي نو دا داسې ده لکه د اسلامي بادشاه چې په خپله راغلی د پیسې وړي هلته مسله اسانه ده او دا داسې ده چې بس د بادشاه ترجماني وکړه او د بادشاه نمایندګي وکړه خو لیکن په دې دویم ځای کې چې پلاهي ادارې ته حواله کړي نو پلاهي اداره کې دغه حکم نشته ځکه چې هېڅ یو د پلاهي ادارې مشر دا حکمن شرعي نماینده کېدی نه شي نو په دې صورتونو کې به ته کوشش کړي چې هغه کس ته بیا حواله کړي چې کوم غریب یې په خپل لاسې حواله کړي ډېره ښه خبره ده یا داسې با اعتماده کس ده چې ستا 100% یقین چې زما د وړو نه بعد ټیک به غریبانانو تقسیموي نو بیا هم صحیح ده که دا صورتونه پیدا نه شي نو په دې صورتونو کې زکات نه کېږي مخکې موږ یو شرط ویلی چې تملیک په زکات کې شرط دی چې ته به دغه غریب ته دې مالک جوړ کړي نو د دې وجه نه که یو سړی رسې وکړي د زکات په پیسو باندې ډېر خوراک پوښي او غریبانان ولته راوغواړي چې ویې خورئ دا زکات ادا نه شو ځکه ته راووښتو هغه باندې خورئ لیکن دغه خلک یې اوس هم مالکان نه دي په دې طریقه باندې مالک کېږي نه څو پورې چې د خېټې ته ورسول جو بس دومره هغې نه بعد هغې باندې قابض شو لیکن د دې مال مالک نه دی او هغې پورې دا چې تا ورته ایښودلی دی ته ورته ولاړ یم د دغه وخته پورې بیخي ته مالک نو دغه طریقه هم کېدلی نه شي نو په دې صورتونو کې چې کوم دی وفر غارمین او په سبیل الله کې دا مسله ده چې هر نیکی په کار کې زکات پیسې لګول د سرسایي پیسې لګول د عشر پیسې لګول دا شرعاً ناجایز دي خیراتي پیسې به کې ورکړه ثواب به دې وشي لیکن زکات چې کوم شرایط لري نو هغه ځایونو ته یې ورسوه په دې وجه باندې ډېرو ځایونو کې داسې وجه به اسلامي تنظیمونو په نوم باندې نورو دغه باندې عجیبه عجیبه خلک وو چې هغوی د هغوی ریکارډ ډېر صفا نه و هغوی پیسې راغونډولې د هغوی بیا داسې لپرو ځایونو کې به یې لګېدلې چې ځینې واقعات د بیانولو قابل نه وي نو په دې کې لږ با اعتماده ادارې هم لټول ضروري خبره ده هر چاته یې پټو سترګو باندې ورګزارل دا ټیک عمل نه دی وابن السبیل او مسافر ابن په عربۍ کې زوی ته وایي او سبیل لارې ته وایي دا شو د لارې زوی لیکن د عربۍ په اصطلاح کې ابن اخ اب دا په هغه ځایونو کې هم استعمالېږي چې داسې شي سره استعمالېږي چې هغه شي تا سره بیخي لازمي ستا نه جدا کېږي نه نو ابن السبیل نه مراد هغه سړی شو چې د هغه د مسافري ورسره بیخي لازمي شوې ده په سفر روان دی لرې دی د کور نه بیخي لرې وتی دی مسلسل په سفر کې دی نو دا سړی اگر که په کور کې مالدار هم و ډېر څه دې پاتې شوي دي لیکن دې سفر په حالت کې د هېڅ هم نه لري غریب شوی دی په دې ځای کې ضروریات یې ډېر زیات دي نو دغه مسافرینو ته یې هم ورکولی شي
دې ځکه نه پورې د اته مصارف شو په دې اته مصارفو کې زکات پیسې لګول لازمي سیز دی د دې مصارفو نه علاوه په عام پلای کارونو د لکې په کارونو کې لګول شرعاً د زکات او د غسل پیسې دا ناجایز دي دا ناجایز معنی دا نه ده چې په دې کې پیسې مو ورکو پیسې به کې ورکه خو زکات هغه به کې مو ورکو نوري ورکه فریضه من الله دا مقررتیا د الله تر طرفنا والله علیم حکیم الله په یو حکمت والا دی